أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة رواه الترمذي او كما قال عليه الصلاة والسلام. درود و سلام و اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آبائك وآلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم. محفل پاک کے موجود زمونږ د ستاسو د زړونو ټکور او سکون او زمونږ د خیبر پښتونخوا د پښتنو یو عظیم فخر زمونږ د ستاسو د ټولو قائد محترم جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شفیق القادری صاحب دامت برکاتکم علینا وعلیکم و دیگر قدیم محفل پاک کے موجود علماء کرام طلباء عظام صنافان مصطفیٰ محفل پاک تراغلو مشرانو کشرانو امزولو دلی کلی علاقی اسیدن کو باہر نراغلو ملمنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بعد السلام زمونږ د ستاسو په دې تقریر کې د غونډې باعث او غرض چې دی هغه واضح او معلوم دی. نن د دې مسجد فاطمه افتتاح ده. الله دې د حاجی علامہ مولانا فرمان الله صاحب چې د هغوی په تعاون باندې د دې مسجد تعمیر پای تکمیل ته ورسېدو او حاجی فرمان الله صاحب دا زموږ د قائد محترم صاحب چې سخر دی الله دې د دې په عمر کې مال حال کاروبار کې برکت نازل کړي او چې چا ور سره تعاون کړی دی حاجی فرمان الله صاحب سره الله پاک ول د دارین عزتونه ورکړي. حضراتو کله مسجد په تعمیر شروع شو ځان له اوږد داستان دی. یقیناً د مساجد و تعمیر چې کوي دا د مومنانو مسلمانانو شیوه ده وتیره و طریقه ده چې مومن مسلمان وي صحیح العقیده وي هغه به د مسجد تقوا تعمیر کوي او چې منافق وي نو هغه به د مسجد دویرار په تعاون کې خپل مال او سای خرج کوي. الله دې د مسجد دویرار د تعاون نه موږ تاسو ساتي ځکه دا تقسیم قرآن کړی دی الله کړی دی. د حضور علیہ السلام د دور نه تر ورځې د قیامت پورې دوه قسمه مساجد چلیږي، مساجد تقوا او مساجد دویرار. د مساجد دویرار د انهدام امر دی او سنت د صحابه کرامو او د مسجد تقوا په علاماتو باندې پورا داغي مونږ تاسو ته امر دی چې تاسو د داسې مساجدو تعمیر وکړئ. خطبه کې مې آیت کریمه لوستلو خو یاد ساتئ د مسجد تعمیر د مسجد معامله دا بغیر د مدرسې نه نامکمله ده، ناتمامه ده. که مونږ د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم د دور نه راونی سو دې دوره پورې حضور علیہ السلام چې دنیا نه پرده کوله په مدینه منوره کې 9 مساجدو، سو مساجدو په ریاست مدینه کې 9 مساجدو
او د دې مبارک مسجد نبوي شریف داغي سره سره حضور علیه السلام د مدرسې تعمیر هم کړو د اصحاب الصفو د پاره د مدرسې اهتمام هم کړو یاد ساتئ مدرسه او خانقاه اعلی کامیاب ده مسجد او خانقاه اعلی کامیاب ده چې ورسره مدرسه ده چې مدرسه نشته یاد ساتئ هغه مسجد هم ناتمام دی هغه خانقاه هم ناتمام ده د مساجد سره مدارس دا ضروری دي ان شاء الله د مسجد فاطمه کې به خیری د مدرسې درس او تدریس هم جاری او ساری وي او یاد ساتئ د مدرسې د چاندې د پارا مسجد خو ماشاءالله په تعمیر آباد شو الله دې په عبادت هم آباد کی او الله دې په دې کې دا مدرسه هم کامیاب او کامران کی حضراتو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود د اصحاب الصفو د پاره چانده غوښته ده رب کائنات سره د دینا چا خو غنی دی داغه د جود او سخا په خزانو کې سکمه نشتا څنګه بخاری شریف او مسلم کې حدیث ته وګد حدیث ته هغه کې اقتباس او حصہ ده حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ مات اللہ تبارک و تعالی فرمائی حدیث قدسی دے وئی کہ اولین و آخرین را یوزیشی انسانان و جنات طول را یوزیشی او طول مانا دخپل سوچ مطابق سوالو کی او ہر چال از دخپل سوچ مطابق ورک روکم اللہ وی زمان دا جود و سخا پا خزانوں کے با دومره کمه امرانشي لکه سمندر ته چستن ورخته کې وروچته کې دې پوره به څومره وګوي دومره کمه بم زما د جود او سخا په خزانو کې رانشي سره د دینا چې الله غني دی داغه د جود او سخا خزانه ډېری لوی دي زما په خبر پويږي داغه باوجود الله تبارک و تعالی د طلباو د پاره د مالدارو خلقونه د چاندې سوال کړي دی الله تبارک و تعالی او دا زما دعوه ده په دې دعوت دلیل ویم ډېر اوس خلک وایي تاسو مدرسو له چاندې غواړئ مونږ وایي د مدرسې د پاره چانده چې دی دا رب العالمین چې دی دا دعوت خلکو له ورکړي دی خپل بندګانو له ورنه داغه د جود او سخا په خزانو کې څه کمې وای نشته خو لیکن مدرسې سره تعاون باعث د ډېر اجر او ثواب دی اللہ تبارک و تعالی پارہ 3 سورہ بقرہ آیت 273 کے ارشاد فرمائی للفقراء الذین اللہ وی تاسو اغا فقیران لور کئی احصروا فی سبیل اللہ چاگد اللہ پلار کی بنشوی دی لا یستطیعون ضربا اتاکد تگن لری فی الارض پزمکہ کی ولی مدرسه کې پراته دي علم دین زدکې د رسول الله اصحاب صفه دي الله وي دغه طالبانو فقیرانو لتاسو خپل مالونه ورکي هغه په ځمکه کې د طاقت نه لري څه مطلب مزدوري نشي کولای نه ځواني خو ډېرې اعلی دي که په مزدوري شروع شي نو د ټولو نه زیاده د طبقه خو ځان د علم دین د حصول د پاره وقف کړی دی الله وي للفقراء الذين تاسو اغا فقیرانو لور کئی احصروا فی سبیل اللہ چاگد اللہ پلار کسی شوی دی بن شوی دی لا يستطيعون ضربا في الارض اغا طاقت نلری دا تک پزمکا کی او يحسبهم الجاهل اغنیاء دا جاہلان خلق پہ دا مالدارو گمان کئی پا دی طالبانو باندے دسو گمان کئی حضراتو زمان پا خبر پوئے گئی دا جاہلان دا مالدار خلق پا دی علماء و طلباء باندے دا مالدار گمان کئی دا یو جہت نا خو ٹک تے چی دا علماء و طلباء سیولکی دا غوی زر مالداری دے روی دا غوی زرون دیر مالدار ہے الحمدللہ ذکر چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاگردان و اصحاب صوفہ واغ خیر و فیض او برکت سیولکی دا علماء و طلباء تا منتقل شوے دے اوسم چې سوله کې د علماء او طلبا دي کنه
الحمدلله الله پاک هغوی له د زړه مالداري ورکړې ده. نو دا اغنیا پې د مالدارو ګمان کوي، خو دلته لږ بیدار شئ من التعفف د وجې د سوال نه کولو نه. نو زمونږ د لباس ته چې دا بعضې دنیادارو ګوري نو وایي دا ډېر مالداره دي، او ډاکټر صاحب باندې خو دا ګمان دی چې په تمام پاکستان کې د ټولو نه مالدار ترین انسان چې دی هغه زمونږ قاید محترم دی. وایي په خبره باندې حضراتو دا څومره خلک چې دي لیبرل او سیکولر، دا دنیادار، دا په علماو طلباو صحیح عقیده باندې د مالدارو ګمان کوي. د څه ګمان کوي؟ ځکه چې دي د چا نه سوال نه کوي. اخونان نه یادوم، الله دې هدایت ورکړي، امین پې وایي. صحیح عالم او مولا چې مړ بشي خو د چا په جیب به نظر ونه کړي. پوهېږئ په خبره باندې د هغوی د زړه مالداري ډېره وي. دغه رنګې اصحاب صفو د لوږې او د تندې د لاسه به مسجد نبوي کې بېهوشه پراتو. د لوږې او د تندې د لاسه به مسجد نبوي کې څو بېهوشه و. سهار جمع کې به رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پسې ودرې، بخاري شریف حدیث دی. د لوږې او د تندې د لاسه به ودرېدی نو شوراپرې به وتل، خو هغوی به د چا نه سوال نه کولو. خلکو پې د مالدارانو ګمان شروع کو. خاص کر دا دنیادار، یو د دې دنیادارو په فلسفه زه نه پوهېږم، یو خبره کوي یو طرف ته چې ورته وایي چې بچي مونږ له راکه مدرسې ته، وایي چې دی فارغ شي نو دی به بیا خوري څه، پوهېږئ چې طالب شي مولا شي دی به خوري څه، دا مالداره. یو جانب نه خو دا خبره ده، او بل جانب نه چې زمونږ لباس ته وګوري وایي مولایانو مزې وکړي، مولایانو څه وکړي، نو مونږ ورته دا مزې خو ستا په بچي باندې هم زمونږ سل شي، خو چې تا ته ووایو نو دی به خوري څه، پوهېږئ. نو مولایان هغه د عزت رزق خوري. قسم دی چې صحیح عالم او طالب یې که نه الله پاک هغه له چې کوم د عزت رزق ورکوي که نه په دې دنیا کې بل چا له دومره د عزت رزق نه ورکوي. دغه وجه د الله وایي چې یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. او الله پاک مخکې وضاحت کوي، ما درته خبره ختمه کا چې د الله نه غني ذات بل نشته. د هغې باوجود الله وایي، قرآن د چا کتاب دی؟ د الله. الله دا وایي چې تاسو دغه فقراو طلباو علما تاسو نه خو سوال نه کوئ، خو الله وایي زه درته وایم چې تاسو خپل صدقات او عطیات دوی له ورکئ. دا مستحقین دي، دوی له ورکئ. تعرفهم بسیماهم، تاسو به خپل علامو پیژنئ چې رنګونه به د لوږې د لاسه زیړ وي. لا یسألون الناس الحافا، خلقونه به په سختۍ سره سوال نه کوي. د حضور علیه السلام اصحاب صفه ټول داسې وو، خاص کر ابو هریره رضی الله تعالی عنه. او الله پاک بیان کوي وما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم. الله وایي تاسو چې د خیر نه څه خرج کوئ که نه، نو د ټولو نه لوی خیر په دې کې دی چې د مدرسې په علماو طلباو باندې خرج کوي. او الله وایي فإن الله به علیم، زه الله په دې باندې څه یم. دا ولې وایي الله؟ دا سوال څوک کوي؟ وایي دا سوال د بندګانو نه څوک کوي؟ الله. څوک کوي؟ الله. حالانکه د الله د جود و سخا په خزانو کې څه کمی نشته، خو الله ځکه سوال کوي چې په علماو طلباو باندې کم مال خرج کړي. الله وایي په دې باندې زه ډېر لوی اجر ورکوم بندله. او ځکه ورکوي چې طالب کله په طلب د علم کې د کور نه وځي، په ایمان یې وایي څوک ورته وزرې غواړي؟ وایي څوک؟ چېرته حدیث کې دا ذکر شته چې مالدار ته یا دنیادار ته یا د منصب والا ته یا چې په مټو څوک مضبوط دی یا چې څوک ډېر ښایسته دی دته فرشتې وزرې غواړي؟ حدیث کې دا ذکر دی چې طالب علم طلب د علم د پاره دی ووتلو، بس د رحمت فرشتې ورته خپلې وزرې غواړي. او دی د الله په لار کې دی. من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع. څوک چې په طلب د علم کې ووتلو، من خرج فی طلب العلم، مفتی کائنات صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا د الله په لار کې دی. دا چا په لار کې دی؟ نو چې څوک د الله په لار کې دي خرج کول په چا پکار دي؟ په هغه خلکو چې څوک د الله په لار کې دي. او رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایي غرض مې د ټولو خبرو نه مسجد نبوي اول تعمیر شوی و،
خو صفه مدرسه ور سره بیا بعد کې څه شوه تعمیر شوه د مسجد تعمیر بغیر د مدرسې نه ناقص دی ناتمام دی مسجد سره مدرسه ضروری ده او د مدرسې د علماو د طلباو د پاره د هغوی د طعام د پاره د هغوی د رهایش د پاره د هغوی د سهولیاتو د پاره سوال کول دا د رب قدیر د رب کائنات سنت دی رب العالمین دا غواړي رب العالمین وایي چې تاسو دې فقراو له ورکئ د الله د جود و سخا په خزانو کې څه کمی شته نه او دویم سنت بس خبره په دې باندې ختموم اگر چې ما آیت د مسجد ویلو حدیث می د مسجد کاغه طرف ته زم خبرې وګديږي را نډېرې خو لیکن نن وخت کې د مدارس او د اهل سنت ډېر ضرورت ته اشد ضرورت ته او دا مدرسې کامیابې کوي دا به د ستاسو په تعاون باندې کېږي حضراتو پس د الله نه ډېر عجیب خبرې طرف ته روان شوم پس د الله نه په تمام مخلوقاتو کې د ټولو نه زیاده غني او اجود او سخي ذات هغه ذات بابرکات د محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم نن میں صحیح بخاری جلد اول کتاب العلم کې دوزه کې اول ټیم او اخر ټیم کې ما دورې حدیث شروع کړې ده نن می طلباو ته دا حدیث وې مشهور حدیث ته کتاب العلم کې امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما دا حدیث راوی دے او ہادی و مہدی صحابی دے کاتب وحی صحابی دے ډېر لوی شخصیت دے اللہ دے ددی صحابی دے بے ادبی نه مونږ تاسو ساتي دا عبداللہ ابن مبارک صاحب دا ډېر لوی سره د امام صاحب د شاګردو د امام محمد صاحب شاګرد عبداللہ ابن مبارک دنه چاته پوسو کو چې حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل دے کا امیر معاویہ صاحب افضل دے دا خبر قابل توجہ دا عمر ابن عبدالعزیز افضل دے کا امیر معاویہ صاحب افضل دے ځکه چې عمر ابن عبدالعزیز یو عادل بادشاہ دے د دریو بر اعظمو بادشاہو او ډېر متقی شخصیتو په اموي خاندان کې عبداللہ ابن مبارک سے ولډېر احسن طریقې سره جواب ورکړي وی دا خبر وی په غور سره واورا ته چې عمر ابن عبدالعزیز افضل دی کا امیر معاویہ سے امیر معاویہ سے خود دومره اوچت مقام لري دومره اوچت مقام لري دا امیر معاویہ سے چې کوم اوخه ده دا غوخه په پوزه کې چې کوم گرد و غبار دی هغه گرد و غبار هم د عمر ابن عبدالعزیز نه افضل او بهتر دی انن دې دور کې بعضی ګستاخان صحابه اوچت شو او د امیر معاویہ سے پشان کې بکواس کوي الله دې تباہ او برباد کړي امین په وای دا سه خلکو سره ګوره تعاون نه کوي هغه خبر وای اول می سلام نه چولو چې سلام واچولو پچاو خطو په هندو اسنه یو خوارجی مدرسې سره تعاون شروع کوي روافضی مدرسې سره تعاون شروع کوي سیول کده اهل سنت والجماعت مدارس کامیاب کوي نو ګوره امیر معاویہ سے د حدیث راوی دی زما حضور علیہ السلام د طلباو د پاره چاندا غوښته دا غرض می د خبرې نه داده اول حواله می در تدر ک چې الله غوښته دا چا غوښته دا نو د الله په جود او سخا په خزانو کې څه کمه بل یداه مبسوطتا ينفق كيف يشاء چې څنګه خرج کوي کمه پکې نه راځي امیر معاویہ سے د حدیث راوی دی دا حدیث نمبر 73 دی صحیح بخاری شریف کې چې دا کوم وسویل کتاب العلم کې دی امیر معاویہ ابن ابي سفیان وایي چې ما د حضور علیہ السلام نو اوریدل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله چې چاتم د خیر اراده وکي چاتم د سي اراده وکي اغلب په دین باندې پوهه ورکي اوس خو باز وروتل د مدارس او د علماء دشمنان شو الله دې تباہ او برباد کړي امین په وای بس کوشش دی والله قبل سے خدمت اشتا است مدرسې اشاره کې او د است مدرسو نه علماء وېستل ځکه خپل پکې د علم بویم نشتا سنشتا وایي په خبره باندې خو الله پاک چې چاته د خیر اراده وکي د سي اراده وکي يفقهه في الدين اغله پوهه په دین باندې ورکی پوهه ولا پس ورکی او بیا حدیث کې زما مقصد دی چې محبوب سمرا سخی دی حضور فرمایي انما انا قاسم والله يعطي ز تقسیمون کې بس ز تقسیمون کې حصر دی او الله را کون کې دی بد دې جمله یو من کې وضاحت کوم خپل خبره بس کو حضراتو
حضور علیہ السلام فرمائی ز تقسیمون کے علماء طلباء د پاره ویم عوام د پاره مسانه خبره کوم دا انما چې ده دا کلمه د حصر ده او د معنا د حصر د پاره راځي دا خبره بس حضور علیہ السلام خپل ذات کې را بندي منحصر کوي او دا انا قاسمون جمله اسمیه ده او دې کې دوام استمرار ده دوام او استمرار ده محبوب وي ز تقسیمون کے سیما ز تقسیمون کے دا قاسمون شبه فعل دے اسانو خبر لازم دے طلباء دا پارا دا خبر لکو دا قاسمون شبه فعل دے او متعدی دے دلتا اس محل دا ذکر دے مقام دا ذکر دے چی مفعول بھی دا قاسمون ذکر شی محبوب ز تقسیمون کے شے نہ دے ذکر کرے شے چی سے تقسیمون محل دا ذکر دے مقام دا ذکر دے خو مفتی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہ کئی علماء دا علم معنی وائی کچری دا محل دا ذکر کے ذکر کرے وے چنما قاسم العلم انزا علم تقسیمون بس دا امتی بدا سوچو چی زمان نبی سخی دے صرف علم تقسیم ہے صرف سے تقسیم ہے صرف علم تقسیم ہے دا امتی بدا سوچ جوڑو نو چی محل دا ذکر کے ذکرو نشی نو دا په عموم دلالت کوي پس دلالت کوي نو محبوب یو ډیر لوی دعوه کوي دا د بخاری شریف حدیث نمبر 73 دی امیر معاویہ ابن ابی سفیان دا حدیث راوی دی حضور علیہ السلام وی امتیانو ذہن جوړ کړي انما انا قاسم ز غزاتهم چې زه د دنیا د برزخ د آخرت د هر خیر او د هر نعمت تقسیمونکې ما چې نومي خیر دی نومي نعمت دی اکا دا دنیا دے او کدا زن کدن او دا برزخ او دا آخرت تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ دا کمال مال را کرے دے چھ سشے چاہتا ملاوی گی تقسیمون کے سوکتے وے مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وسلم بیا دمرا غٹا دعوت چوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیرا غٹا دعوت ہوکا چھ دا دنیا دا برزخ دا آخرت ہر خیر ہر نعمت ہر رحمت دا غیر تقسیمون کے زیم سوال لازی ذہن تا کہ بے شک زمون خو پدی ایمان دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمون دا اہل سنت خو پکیو ذرا شک نیشتا زمون ایمان ور سر نورم روخان شی چھ دا خبر وورو ترو تازه شی چھ مونږ د محبوب کمال وورو یقینا زمون محبوب کمالی دے خود خام خیالو ذہن تا برازی چھ دا دومره غټه دعوه کوي چې د دنیا او د برزخ او د آخرت ہر خیر ہر نعمت تقسیمون کے زیم دا با ملاوی کی چرتنا نو جواب راگے حضور علیہ السلام خپل وضاحت کئی واللہ یعطی ز تقسیمون کے نو اللہ راکئی تقسیمون کے زیم اور راکئی را لسوک اللہ محکم اندرتوید اللہ دا جود و سخا پا خزانوں کے سکمے نشتا واللہ یعطی بیان دا جملہ اسمیہ دا دے کے دوام استمرار دے دا دی مبتدا و دا پارا چکم خبر راغلے دے ا جملہ فعلیہ دا مضارع دا یعطی حال استقبال محبوب وی بس ہم ز تقسیمون کے پا دنیا کم قاسم زیم برزخ کم زیم و پا آخرت کم ز قاسم ما ہر سب اللہ زما پلاس تقسیمی و زما دا در نبا تقسیمی گی او کمال دا دے چھ محبوب وی اللہ را لرا کئی سو کے را کئی یعطی واللہ یعطی دلتا علماء ناستی دا یعطی دا سے فعل دے متعدی دا دو مفعول ہوتا دے یو مفعول دا دے ذکر دے چھ واللہ یعطی اللہ را کئی یعطی کی ہوا ضمیر اللہ تراجی دے یہ دا متکلم دا رسول اللہ فرمائی ز تقسیمون کے مو اللہ مال را کئی مال را کئی خود دویم مفعول نہ ذکر چی سور کئی دا چی سور کئی دا ندی ذکر چی سور کئی وی دا محل دا ذکر دے مقام دا ذکر دے اس علماء دا علمی مانی وی کچھر دلتے یو نعمت ذکر کرے وے سی ذکر کرے وے چی واللہ یعطی المال واللہ یعطی العلم اللہ مالا مال لا کا علم نو بیا بدا سوچو بس چی حضور علیہ السلام اللہ صرف علم ورکئی صرف سور کئی صرف مال ورکئی محبوب خبر عام کا نا
زد الله حبیبم ز په الله ډیر ګرانم هر خیر او هر نعمت تقسیمون کې زیم او د هر خیر او د هر نعمت را کوون کې الله دی الله تکبیر الله رسول الله لبیک اختتام بس دغه روایت لما پدی خبر ورکو د انسان فطرت ته چې کوم خیر او نعمت سوق چاله ورکي او سوق تقسیمي چې د انساني د غدوانو ذاتونو سره بمینه کوي د انسانیت وی او چې د انسانیت ناری وی ور انسان هغه بابا عبدالرحمن وی او ساتوا د ادمیت را باندې وشوا چې رحمان د هغه یار د کوسیس پېښو څوک چې د رسول الله د در ځان سپې حساب کې دا انسان دی او دې انسان کې قدر وی الله ورکون کې دی تقسیمون کې مصطفی دی نه د الله په خزانو کې کمیشته او نه د مصطفی صلی الله علیه وسلم په خزانو کې کمیشته الله هم د طلباو د پاره سوال کړی دی او مصطفی هم د طلباو د پاره سوال کړی دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین